بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا ستاسو د وړاندې چې کومه خور ده، دغه درې بچي دي، ګلالي بچي دي، خو یتیمان دي. څنګه یتیمان شو؟ د دې بچو والد صاحب چې کوم دی په تنګي هسپتال کې اردلي و او د کرونا په وارډ کې ډیوټي وه او هغه ته کرونا شوه او د کرونا نه پس چې کوم دی په هسپتالونو یې وګرځو غریبي وه، اړې موړي پې غونډه خرچه کړه، اخر کې ورته کینسر شو او د دې دنیا نه لاړ. ګرانو کتونکو، یو خو د کرونا حوالې سره دې حکومت له 1271 ارب راغلی دي. د یو تحصیل پکې 4 ارب او 26 کروڑ رسی. په هغې کې چې کوم خلک وفات شوي دي نو هغوی له پیسې ورکوو. دا یو مخامخ کیس دی چې دوی قرض دار وکړو، علاج معالجه وکړه، 2 کاله پې وکړېدل. اوس دا یو کال شو. ګوره د کرونا مریض چې دا شهید به دې ته ویلې کېږي او بل دې له به یو ایوارډ هم ورکوي. نو دا خوراکۍ سره د بچو یو کال در په در کله د ډیچو دفتر ته ځي، کله پېښور ته ځي، خپل خپلوان لیورځي، هغوی ورسره منډه وخي. د دې مقصد دپاره چې دې ته په هسپتال کې خالاتوب میلو شي، یعنې د هغه خاوند نوکري خو دې ته میلو شي، دا خو دې حق دی. پکار دا چې دی خو له پارټي اعلان کړی وه، نو د هغې دپاره منت زاري په دې افسرانو کې دومره رحمدلي نشته، خو سبا به د دوی باندې راځي. دا خو د ستاسو د محکمې یو کس یار دی. ګلالو بچو ته وګوره که نه، نو دا خور مجبوره شوه میډیا ته راله او میډیا د دې حق دی او د دې سوچ هم دی. خو دا د میډیا ته راځي، د دې سوچ دا چې زه په هسپتال کې نوکري کوم، نو چې کله زه په هسپتال کې نوکري کوم نو زما خو به خلکو سره ډیلینګ راځي. یو ډېر خانداني خلک دي، چاته لاس نه نیسي. دا خور په دې سختو حالاتو کې په دغه بچو سبق هم وایي او د دې اخراجات هم برداشت کوي. او زه هم چاته دا نه وایم چې یاره دې سره امداد وکړي، او نه خاندان یې داسې وایي. چونکې زه چې کوم احساسات لرم نو زه دا وایم چې دا د امداد هم مستحق خلک دي او دا د ایوارډ هم مستحق خلک دي او دا د هغه شهید پیکج هم مستحق خلک دي. کوم شهید پیکج چې په کرونا کې دوی اعلان کړو، نو نه هغه شهید پیکج میلاو شو، نه دې ته نوکري میلاویږي او در په در خورې په سر چې کوم دی دا خور ګرځي. دې ټیم کې ماسخوتن ټیم دی چې دا خور دې کیمرې ته مخامخ ته، نو د الله د قهر نه ویریږي او د دې ویډیو د کتو سره انا مه جوړوئ او د دې دپاره د نوکرۍ اعلان وکړئ. خورې دا 3 بچي دي، دا څنګه قصه وه دا په کرونا کې؟ جی لاول یې کرونا وه، بیا ورته دغه بیماري ولګېده کینسر. د کرونا په وارډ کې د ډیوټي وه؟ جی هغه څونه بیماري دې وکړه؟ د کال بیماري وکړه. کالي بیماري وکړه او څونه وخت وشو چې وفات شوي؟ بس دې میاشت کې کال برابر شو. دې کې کال برابر شو. کرونا نه پس بیا کینسر شو. جی څونه پیسې هم پې لګولي؟ بعد هغه چې 7 لک روپۍ هم پې لګولي. دا خپلو خپلوانو دغه شی؟ جی تا تعلیم کړی؟ نه جی ما نه دی کړی. ته وایې چې ما ته خالاتوب میلو شي؟ جی ما ته خپل حق میلو شي. دا تا ته چا ویلي چې ستا حق دی، دې نه پس به دې ته نوکري ښځې ته؟ زه د خپل خاوند حق غواړم. تا ته څه پیکج یا داسې نه دې څه سرټیفیکیټ در سره شته چې دا په کرونا کې بیمار شوي؟ جی د هغې لیکل در سره شته؟ هسپتال لیکل در سره شته چې دې کرونا نه بیمار شو بیا کینسر شو؟ بیا کینسر. ته کوم ځای ته نوکرۍ لاړې؟ زه د ټولو دغو باندې وګرځېدم، تر اوسه پورې مې لیور څه ګرځم، هغه راته دغه کوي، د کوشش کوي او موږ له یو قسم د اډر دغه نه راکوي. بس کله یو وایي نن به شي، بل وایي سبا به شي، او به دغه نن او سبا کې راباندې دا کال تېر شو. دا دی ماشومان راته دغه شانته کې تاویږي راته. ډیچو دفتر ته هم پکې لاړې، پېښور ته هم پکې لاړې، خو هغوی درته څه وایي؟ هغوی وایي اوس به نن به وشي، سهار له به وشي. خلک انکار یې نه دی کړی؟ نه خو دا تمه راکوي خو لا شوې نه ده. ګرانو کتونکو، فیصله په تاسو. د دې خور سختن چې کوم دی په کرونا کې بیمار شو، باقاعده ډاکټري لیکل دي ورسره. د هغې نه پس د هغه کینسر شو، کولمې چې کوم دی د هغې هغه اکسیجن ورڅه بند شو،
هغه کولمو هغه بیا هغې نه کینسر جوړ شو 8 لکه روپۍ په هغې باندې ولګېدې دا هم ښه خبره ده چې د دې بچیانو سره ترونه ډېر کومک کوي مرسته کوي نو ورته داد پیش کوم نن سبا خو ځان له ځاني د خپله خېټه ساتل ګران دي نو د پردي ګیله هم چا نه نشه کولی نو دغه شانتې چې کله څوک کونډې شي نو بیا ورسره ظلم زیاتې کېږي یا د بچو دغه نه کېږي دا نن وینې به څونه کوکو کاکې ستاسو نوم دی سویم کې سبق وایي دریم کې کوم سکول کې سرکاري کې ګوره دا پکار چې پرایوټ کې ګوره ته ستاسو نوم دی بچې خدیجه ته سویم کې سبق وایي وان بابا وفات شو بابا چې تا ته خو یاد شي که نه تا ته هم یاد شي هر څه به یې وروړله اوس ژوند څنګه دی بچي چې نوکري دې مور ته میلو شي بیا به ښه شي که نه دې بچیانو دې خبرو ته وګوره دا خور چاته لاس نه نیسي چې یو ما سره امداد وکړو نه زه چاته دا وایم او نه د دوی دا ډیمانډ دی خو خپله غواړي او واقع کېږي یو خو د کرونا پیکج شهید پیکج چې دا دې ماشومانو ته میلو شي خو اعتماد هم پرې نشته دا امپیګان او امنیګان دي دوی سره خو دې خلکو غم وکنه د داسې خلکو دپاره اواز پورته کول دي ورسره زه محکمه صحت ته وایم چې نور څه نشئ کولی نو دې دپاره دې پوري د نوکرۍ اعلان وکړي بیا د دې چې کوم تنظیمونه دي د صحت محکمه کې هغه پیرامیډکس دی یا نور دی نو پکار چې ستاسو یو وردلي رور نن د هغې بچي دا خالی دی او نن د هغې دپاره تاسو نه جلوس وباسئ نه هړتال کوئ نه چغه وهئ دا هم ستاسو کمزوري ده ګرانو کتونکو بیا هم د دوی نمبر پکې وایم 0301 89 86 716 دا موبایل نمبر مې درته پکې وویله ستاسو خوښه څه کوئ دا بچیانو ته ګورئ ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره دومره شیر کړي چې دې محکمه صحت ته ورسي چې دې خور ته نوکري میلو شي ډېره